الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یو کس سوال کوي چې ډېر زیات عمر ولا کاغه نارینه وي او که زنانه وي یا داسې مریض څه هغې بیمارۍ د وجې نه د رجوع ساتلو طاقت یې نه وي، نو داسې ډېر زیات عمر ولا خلکو یا داسې مریض دپاره شریعت څه حکم ده؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، که چیرې یو کس که هغه نارینه وي او که زنانه وي، نو عمر زیاتوالي د وجې نه رجوع ساتلو طاقت یې نه وي، یا داسې مریض څه بیمارۍ د وجې نه رجوع ساتلو طاقت یې نه وي، نو دوی ته شریعت رجوع نه ساتلو اجازت هغه ورکړه ده، یعنی دوی به روژې هغه نه ساتي. خو لیکن رجوع نه ساتلو په بدلې کې به دوی فدیه ورکوي. نو هره هغه یوه روژه چې دوی نه ده ساتلي، نو هرې روژې په بدلې کې به دوی یو کس صدقه فطر په مقدار باندې فدیه هغه یو مسکین او غریب ته ورکوي. یعنی صدقه فطر کوم مقدار ده، هغه مقدار مطابق به دوی هرې روژې فدیه هغه یو کس ته یعنی یو مسکین او غریب ته ورکوي. نو دا فدیه ټولو روژو والا یو مسکین او یو غریب ته هم ورکولی شي او جدا جدا کسانو ته هم ورکولی شي. او دویمه خبره، که چیرې دغه زیات عمر والا خلکو ته رجوع ساتلو طاقت الله تعالی ورکړلو، یعنی دوی ته رجوع ساتلو طاقت هغه میلاو شو، یا دغه مریض دې ته الله تعالی صحت ورکړلو، یعنی صحت ورته هم میلاو شولو او رجوع ساتلو طاقت هم ورته میلاو شولو، نو دوی به بیا هغه رجوع قضایي دوباره راوړي څو کومې روژې دونه پاتې شوي دي، او کومه فدیه دوی روژې په بدلې کې ورکړې ده، نو دغه فدیه رجوع ساتلو په طاقت باندې هغه باطلیږي، او دغه فدیه دوی نفلي صدقې باندې بدلیږي. یعنی دوی ته به نفلي صدقې کوم اجر او ثواب ده، هغه اجر او ثواب دوی ته هغه فدیې په کومه فدیه د رجوع کې ورکړې ده د هغه د نفلي صدقې باندې بدلیږي، نو د هغې کوم اجر او ثواب ده د نفلي صدقې هغه به دوی ته فدیې په بدلې کې میلاویږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.